यकसा हकूक का, सांझी पाकिस्तानियत का और इज्जत नफ्स का हानी इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। अबल ورځ په سټیج باندې وی زنانه خپل لیډر یاد کو، خپل مشر یاد کو. قسم بالله که زه د ووټونو دپاره خبره کوم، قسم مې دې په خدای که زه د سیاست دپاره خبره کوم، الله مې د دنیا نه بېدینه بوجې کړی د پارټۍ په بنیاد دا خبره کوم. پارټیانه شاته وغورځوئ. یوې زنانه دا خبره ونه کړه چې زما دا مشر د دې زمانې پیغمبر دی. کل کرې ویله، صفا او واضح الفاظو کې ویله چې زما دا مشر د دې زمانې پیغمبر دی. لیډر ورته ووایا، قائد ورته ووایا، وزیر اعظم ورته ووایا، عالمي رهنما ورته ووایا. څوک به یې ومني، څوک به یې مخالفت وکړي، لیکن خبره دې ته ورسېده چې خپل لیډر ته پیغمبر ویل. بیا تاسو ګورئ نه په سوشل میډیا باندې چې یو سړی وایي که زما دا مشر زما د مور سره بدفعلي کوي نو زما د دې لیډر لیډري بیا هم قبوله ده. که په دې زمانه کې وایي د خدای نه څوک لوی دی، د الله نه څوک لوی دی، نو هغه زما دا لیډر دی. داسې قسم خبرې اخر زمونږ زړه قسم بالله په چړو باندې د خلکو وهه. زه خو علماو ته هم حیران یم ولې نه ورکوي فتوې؟ داسې بې باکي خلک کوي، دومره ګنده خوله خوځئ. که زما پلار دا خبره وکړي قسم په خدای زه به د پلار سر قلم کم که دا خبره وکړي. که زما رور دا خبره وکړي زه به د رور سر قلم کم. لیډر پکې څوک دی، د پارټۍ مشر پکې څوک دی، ووټ او انتخابات او جمهوریت پکې لاره کمې بلا نوم دی. پاکستان او نه پاکستان، لیډر او نه لیډر، پارټي او نه پارټي، خبره د دین ده، خبره د اسلام ده، لیکن څوک موږ سره دا خبرې مني. دې وجه نه زه مسلمانانو نوجوانانو ته درخواست کوم واپس شئ. د پارټي بازۍ په اړه کې د محمد رسول الله توهین مه کوئ، زمونږ د دین توهین مه کوئ. هغه کار څوک کوي؟ که مولانا فضلالرحمن غلطه خبره کوي قسم په خدای چې زه یې دشمن یم. زه د هغې د دغې غلطې پالیسۍ او د غلطې خبرې په دشمني کوم چې کله په دین باندې خبره راځي. بالفرض خبره کوم هغه دې ولې ونې کوم؟ زه چې د هغه ملګرتیا کوم یا د بل عالم ملګرتیا کوم یا د ټیک سړي زه به یې په دین کوم، زه به یې په اسلام کوم. لیکن نن به کول کري وخځوئ چې دا پلانکې سړی پیغمبر جوړېږي، زه د هغې په خوله باندې قدر لاس هم نشم ایښودی چې دا خبره دې غلطه وکړه. یقینا زه د پارټۍ مشر یم، زه لیډر یم، لیکن زه د خدای رسول او پیغمبر نه یم. د هغه خپل مقام او د هغه درجه وه. زما معززو د دې بېدینۍ په خلاف باندې څه مو خیال دی چې مونږ به کم از کم لږ بیدارۍ مظاهره کوو که نه به یې کوو؟ که تاسو وایئ چې مظاهره نه کوو نو بنو اسرائیلو باندې الله تعالی غر داسې راوچت کړی و د پاسه پرې کړ. خو به سړي زامن جوړېږي که نه در ویې غورځوم د باندې. نو که مونږ نه جوړېږو نو هېڅ خبره نه ده. د ملا د تقریر ضرورت نشته. سبا به زه تقریر کې نه یم، په دې منبر به زه نه یم ناست. دا خوړ دی زه به پکې د مسکینینو راغستی یم او تاسو به د دې ځای نه وړي. دا کلي دي دغه شانته چې مونږ به د بره نه راوړو تاسو به د دې ځای نه ویسي. الله عذاب په خپله باندې به د نبي د نبوت خدمت وکړي. د الله زلزلې به راشي، هغه به د ختم نبوت خدمت هم وکړي او د ناموس رسالت به یې وکړي. په خپل پیغمبر باندې الله ننګ شي کولی. الله رب العالمین د خپل پیغمبر او د شاعر اسلام تپوس شي کولی. لیکن که ما او ته یې ونه کړو په دې سیلاب کې وبهېدلو دا به زما او تا دپاره د ناکامۍ خبرې.